رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے وی اللہ د انسان په توبه داسې خوشحالیږي یو مثال یې ورکړي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان د ځنګل منځ ته لاړ داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسم انسان نشته دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم هسې وتړه ځان سره نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته اس تښتېدلی دا سړی ډېر زیات خفه دی دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه زه په خپو وتی نه شم چېرته به ځم د اس په ذریعه خو تلی شم اس خو لاړ او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی هر قسمه حیوانات پکې شته زمري پکې شته دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم خو هېڅ پته داسې ونه لګي دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب دا و د ټول حاضر شي لکه سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی م سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دی تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړ او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدایه ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږې م خوراک ته م راکړه تږې وم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځان هم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندې نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندې او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه باسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوکو توبه ده د خدای پورې ټوکې څنګه ګناه به نه کوم زما توبه نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خنده میں آیت با استغفار ما بلاس کی تصویر او پخلی وی توبه 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 او پړکی سدي چې توبه توبه ده بدو او چې سوکنی بیا هم لپه بدو لکه امقه ګناه پرته وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړي ځکه تا خو ته خدای پورې ټوکې کوې لکه د تو ګناه نه توبه نشته په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې